جناب دې وخت کې زه بیخي د بدر په مقام کې ولاړ یم. دا ټول د بدر مقام دی او دا هغه ځای دی چې کوم کې به یهودیان چې دي مطلب ابو جهل دې پړاو دلته اچولی و. صحیح ده. دا د شام لاره ده، په دې باندې به د ابو سفیان قافله راغلی و، مطلب تجارتي قافله په دې طرف باندې راغلی و، داسې د دې غرونو شاته د دې کور نه پناه ښکاري، خو دا مخامخ طرف ته کوم غرونه ښکاري او دې طرف ته چې د مکه ده، ابو جهل ولا د دې طرف نه راغلی او ابو سفیان دې طرف نه، مطلب د شام نه راتلو مکې ته، نو هغه دې طرف نه راغی، نو هغوی دغه طرف نه راغلل، دوی د دې طرف نه مکې طرف نه ابو جهل راغی. دا هغه ځای دی چې په کوم ځای کې ابو جهل دې پړاو اچولو او صحابه د هغه طرف نه مدینې طرف نه بر نه راغلو. صحیح ده. دا کوم ځای کې چې دا تاسو ته مسجد ښکاري که نه، دغه ته د پیغمبر اسلام خیمه وه. نو دا ځای چې و دا ځای کلک و، مطلب هغه تاسو په اورېدلي کتابونو کې مو داسې مولیان وویلي چې لکه مطلب کوم ځای کې ابو جهل دی و کفار مکه چې کوم ځای کې پړاو اچولو هغه ځای کلک و. دا هغه ځای چې مطلب دلته لکه هغوی ابو جهل دی پړاو اچولو مخامخ صحابه کرام وو، هغه ځای کې چې هلته شګه وه، نو هغوی به چې خپه خودا نو هغوی به ښخېدل. نو پیغمبر اسلام ته ووایي چې یا رسول الله دلته خو لکه مطلب دا خو مونږ جنګ نشو کولی، یو خو دا روژه او بله ده سخته ګرمي، دا مخامخ تاسو د خجور سره دا کوی ښکاري که نه، دا کوی دی، دې نه به دا د هغوی په حصه کې رسېدلي، نو کفار مکه به د هغې نه اوبه څښلې، هغوی خو روژې نه وې هغه وخت کې او صحابه روژې وې. نو بیا د شپې داسې باران وشو چې لکه صحابه وایي چې لکه مونږ د هغه اوبو نه ډنډونه جوړ کړي وو او سحر هم پرې بیا ولامبل که نه، غسل هم پرې وکړو بعضې صحابو. نو دا هغه ځای دی. نو بیا چې باران وشو نو هغه ځمکه کلکه شوه، دا ځمکه ټولې اوبه دلته راغلې، ډنډ شو، دا ځای خټه شو بیا. نو هغې نه پس بیا صحابو په دغه کې فتح ومونده. مخامخ هغه طرف ته چې کوم غرونه دي هغه ټول په دغه باندې فرښتې نزول شوی دی، شګې غرونه دي او دا علاقه چې کومه ده دا ټوله د بدر علاقه ده، د جنګ علاقه ده. د دې غر دغه کور نه شاته داسې د غر ښکاري، دا ټول د شګې داسې ګیر چاپېره دې طرفونو ته څومره غرونه دي ټول دغه شانتې د شګو دي. تاسو کتئ چې دا زه به را زوم کوم، دا سپین سپین غرونه دي لکه کوم چې سعودي کومه سره شان شګه ده، دا ټول د هغې دي که نه، او دا هغه کوی دی چې کوم کې کفار مکه اوبه څښلې. دغه طرف نه مکې والا راغلي ابو جهل دی او دې طرفه ابو سفیان قافله تله مکې ته داسې، نو هغوی دلته راغلل. نو هغوی غونډ یو ځای شو، هزارو کې تعداد تقریبا یادوي چې هغوی وو دلته او صحابه 313 دغه ځای نه پیغمبر اسلام جایزه کوله. بیا چې کله ورته بشارت میلاو شو د وانه فص، نو پیغمبر اسلام دا ټول د بدر میدان دی او په دې کې 70 یهودیان مردار شو، کوم کې چې ابو جهل او عقبه شیبه د باندې ټول نومونه راځي نه، هغه ټول دلته مردار شو. پیغمبر اسلام سره یو چوکه شانتې وه، په هغې باندې به مطلب 2 ورځې مخکې چې کله دوا قبوله شو د هغې نه پس راغی او د بدر په میدان کې به نښې کولې چې دلته به ابو جهل مردارېږي، دلته به عتبه، دلته شیبه، دغه ټول نښې. بیا صحابه وایي چې کله مطلب جنګ ختم شو مونږ هغه ځایونو ته ورغلو چې په کوم ځای باندې پیغمبر اسلام نشان کړو، په هغه ځای باندې به هر یو مطلب مردار شو، هر یو کافر. نو تاسو کتئ دا ټول بدر مقام دی. دا سپین د شګې شګې غرونه دي، په دې باندې فرښتې راکوز شوي وي او دا مخامخ تور غرونه، دا مخکې خو به شاید چې دا خالي میدان و، خو اوس پکې لکه دا ونې وغیره دا بوټي هر څه راغلي دي، کودۍ مودۍ به پکې شوي، دا کارونه مارونه پکې شوي دي، دلته پیپونه ویپونه پکې خلک بوځي، څه زړې ونې پکې هم شته د کجورو ختمې شوي دي اوس. تاسو به ټیک ټاک کې یو ویډیو کتلي، یو بابا یو غټ ګټ راوالي او ورویلي، نو آی تھنک چې دا هم زه به هم دا حاصل کړم، دا هم د هندوانو مطلب کندې دي کوم کې چې ښخ کړي دي او په دې باندې خلک راځي، څوک پې کاڼي ورولي، څوک پې لاړې توکي که نه. دا ټول د بدر مقام دی، دا مخامخ ښکلې صفا غرونه دي د بدر چې کوم باندې فرښتو نزول شو او دا ټول د بدر مقام دی. دا تاسو وګورئ دې خوا دلته دا شګه دی، دا شګه وه مخکې، ښه دغه هم شګه ده، ټوله دا ټوله شګه ده. ویډیو مې سټاپ کړی وه، زه اوس بر راوختمه،
دا تاسو د بدر مقام لیدئ چې دا ټول ښکته دا وګوره ټول بدر ایریا دا ډېر اوږده ده داسې خو زه خوا نه نړم بیا ګاډي مسلې اکثر ځي که نه دا مخامخ غر تاسو وګورئ داسې یو هغه تاسو ته مه وي دا ټول داسې شاته غرونه دي که نه اوس بلډینګونه نه پناه دي کورونه که دا نه ډېر واضح ډېر زبردست به بیا ښکارېده داسې دا ټوله ایریا ده او دا مخامخ چې تاسو دا کنده ښکاري که نه دا دې کې هغه ټول زمطلاقیان خښ دي ډیش دا پاک خبره ډیش ټول په دغه کې دي دې کې دفن کړي دي مطلب که نه غونډو به دغه ته راغونډه دغه کنې ته ورویشتل نو ورځم په دې باندې مې یو ګټه ورولېمه ښکته ورکوزېږم ویډیو سټاپ کوم بیا اوږدېږي ډېره زیاته دا اوس هغه جومات ته به مخامخ یم خو زما ګټه نه خوښېږي چې کومه وګورم بس په الحال په دې ګزاره وکړو دا ځای دلته ټول په یو ځای باندې ور ډیش کړو که نه ور اړولي وو دلته دا خلکو ورته تاسو ته ګټې مټې لیدي چې دا ټولې به خلکو ورېښتې دي دې کې ابوجهل نواله دا عتبه شیبه دا ټول په دې کې ور دننه کړي دي دا ځای دی او دا وګوره تاسو ته چې ما وایي چې مطلب دې خوا شګه وه او وخوا ځای کلک و دا تاسو شګه کتی شي دا وګوره ټوله شګه ده دلته دا ټوله شګه دی بیا چې باران وشو دا د کلک شو او هغه به نه غونډو به دغه ته راغونډه دغه کنې ته ورویشتل نو ورځم په دې باندې مې یو ګټه ورولېمه ښکته ورکوزېږم ویډیو سټاپ کوم بیا اوږدېږي ډېره زیاته دا اوس هغه جومات ته به مخامخ یم خو زما ګټه نه خوښېږي چې کومه وګورم بس په الحال په دې ګزاره وکړو دا ځای دلته ټول په یو ځای باندې ور ډیش کړو که نه ور اړولي وو دلته دا خلکو ورته تاسو ته ګټې مټې لیدي چې دا ټولې به خلکو ورېښتې دي دې کې ابوجهل نواله دا عتبه شیبه دا ټول په دې کې ور دننه کړي دي دا ځای دی او دا وګوره تاسو ته چې ما وایي چې مطلب دې خوا شګه وه او وخوا ځای کلک و دا تاسو شګه کتی شي دا وګوره ټوله شګه ده دلته دا ټوله شګه دی بیا چې باران وشو دا د کلک شو او هغه ځای خټه شو دلته ټول یهودیان دي نو دا د بدر مقام او دا زمونږ لاست ځای او لاست زیارت و دا د پیغمبر اسلام خیمه دلته لګېدلې او په دې ځای باندې په دې ټول بدر مقام جایزه به کوله امید دی چې تاسو به د ویډیو نه ډېر څه زده کړي وي او ډېر خوند هم ترې اخیستی وي نو بس کوشش کوو تاسو له بیا چې نور زیارتونه هم کول نو نور ویډیوز به ته بیا وښایو او بس ما په دعاګانو کې یاد ساتئ چې مکې ته لاړ شم هلته هم تاسو له ویډیوز وکړم جناب دا د بدر مقبره د قبرستان دی کوم کې چې د بدر شهیدان دفن شوي دي او دا مخامخ تاسو کوم غرونه ښکاري که نه په دې باندې د فرشتو نزول شو فرشتې راغلي وي دا ټول د ریت شګې غرونه دي تاسو کتی شئ او دا مخامخ مقبره ده دلته څوک نه پرېږدي ممنوع دي که نه دا بند ده مکمل سیل ده دا د بدر د شهداو مقبره ده تاسو کتی شئ ګیر چاپېره د باونډري وال دی